بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد الصلاة يوم القيامة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ جل شانہ قرآن پاک کی امت مسلمہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم کردا ستوسو المنز قائم کے ایمون نباد دی المنزد رجا دا که ایمون نباد بلیو شای بوندی وا علا پوک بو فرشتو تا دیخشی حکم کروا زکت فرشتی پا اسمنونو کی چوک پا رکو کی دی چوک پا سجدی کی دی اور چوک پا قیام کی دی ندین دا معلومی کی سے ایمون نباد اہم شای اور اہم فریضہ اغا المنز دا نن عمومی طور بندی عالمی دنیا کی متوسو گورو مسلمان سرا سدی اسلام وانی شنا بکی دا عمومی طور بندی اغا المنز دا که المنز مسلمان کوي ندی کافر او دی مسلمان پا مانس کی فرق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خیره دا اغا المنز کول دی چوک المنز کئی اغا مسلمان دا او المنز نکئی دی احادیث پروشنه کی اغا تا منکر اور کافری لیشوی دی نو ایدی واجنا المنز یو دیر اهم فریضه ده اور اهم رکن ده د اسلام څخه اول رکن ده نو ایدی فضایلو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي څو کوم سړی المنز وکي او بیا هغه الا پوک نه کومه د وغوړي المنز نه بعد چاهه هغه فرض المنز ده یا صلات حاجات دي څه نوافل و دي رشي کومه د وغوړي الا پوک دی هغه د وکولوي نن اکثر خلق پریشانیو سره مخ دي کورنو کې زنانا اچو بیماری دي نرینا اچو کروبور نشته چوبني نور پریشانی او ټینشن ده نه دی ټولو پریشانیو او د ټینشن حل انداغه ده څنګه الله جل شانه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ذریعہ سره موږ سوتا المنز خیره ده او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي هم چې ایمو د سترګو یخول هغه په المنز کې ده نو المنز چاہے آغا فرض المنز دا یا نوافل لی صلاة حاجات پر شکل کی دی مسلمان کا اخپل پریشانی ختمول غوڑی مسلمان کا دنیا کی چین اور سکون غوڑی وکور مسلمان دا داغا دا آغا دی المنز پر ذریع سرا اخپل ظلم منور کی اخپل پریشانی ختم کی چین اور سکون والا زندگی جوڑا کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی وہ حدیث مفہوم دسی دا سکل بندہ المنز تا ودری گی ایدی چورا گناون دی علا پوک فرشتو تو وی زده گناونو تا روڑے پا سار اور پا ولو بندی و تا وچے نو دی احادیث مفہوم دسی دا سکل دا سرائی رکو تا لوڑ شی ایدی پا سار بندی چورا گناونو دی اغا طول گناونو تا اونتال شی و تا مفلل شی او سکل بیا سجده تا لوڑ شی سجده کی زچورا گناونو ایدی پا ولو بندی پرتوی اولو نا آغا گناونو تال شی اغا گناونو علا پوکو تا موف کی نا المون سکوم دا دی احادیثو مفهوم دسی دا سیغه په روشنه کې مودا معلومول شو س المونز دا یو قسم ته رګمور هم وته رشي رابړ هم وته رشي س المونز ګناونه ډنګي او المونز ګناونه ختموي المونز د مؤمن دی پر نور دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي څو کوم سړی ول سره کوته نفل یا ول سره کوته سنت هغه د سنت مؤکد رشي کوم سړی شپې ورځې کې وکی الله پاک به د جنت په ماس کې دغه ته کور جوړ کی هغه کې دوارو کو ته سنت تی سبعی دي څلورو کو ته سنت تی مسبخین او دوارو کو ته سنت تی مسبخین هغه فرض منزله بعد دي او د کې دوارو کو ته مخوم المنزله بعد دي دوارو کو ته د مسخوتان المنزله بعد دي دغه سنت اټول ولس جوړیږي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم سړی هم یا کوم زنانه هم ولس رکو ته نفلو د سنت کوم د وکی په بندې سره روزانه کوي پرېږدوینا د جنت په ماس کې به د خلکو ته کور جوړیږي نن مو ته زګورو څه اول خلک فرض المنز نه کوي
او که به المنز کوي عمومي طور باندې خلکو عادت دا جوړ شوی ځکه سنت نه کوي بیرون ممالک مو ګورو عرب شولو هغه سنت کوي نه ایمو خلک هم زبر ملکونو د لور دي هغه سنت پریدوي حالانکه سنت ډیر اهم عبادت ته او د دې وجه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مسلمان ته شوق او جذبه ورکړي دا سو کوم سړی دی ورځ د بل سره کو د سنت کوي جنت په مانس کې به دي سړي ته محل ملويږي بعضی ملګری دا خبرو ته پوسو کی چې سبي سنت جامه ویلوړی دا کول پکور دي او کنه دي کول پکور یا څنګه کول پکور دي ندی متعلق اهم مسله دا ده چې ایمو تاسو مسلک حنفي سره تعلق ستو امام ابو حنیفه رحمت الله مسلک سره متوسط تعلق ستو نو د سبي څخه کله کوم سړی جامې دسي هغه پیږي چې جامې کې امام پسې اخیری رکو ته رسیدل شو او د دوه رکو ته سنت زکو کولای شو نو دې د پکور د څدو د دوه رکو ته سنت یو طرف ته وږي چې د امام د قرات आवाज دی بنې نه لګي او دې المنځ کې څه مشکل دي تر جوړي کې د دوه رکو ته سنت دي تکول پکور دي او کچې ته دوه پیږي چې د دوه رکو ته سنت کوم او ځکه مونږ امام سلام اړوي به د دوه رکو ته سنت پری دی امام پسې د فرض المنځنیات وتړي او د دوه رکو ته سنت بس به دي کې زیدي شته دا ختم شول نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایدیو اجنا د سبعی دوه رکو ته سنت حکم دي سفر او حضر کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا نه دی پریږي ډیر تاکید سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي کله مسخوتان المنځنه بعد حکم المنځ دغه د متوسط تهجد یایو تهجد د کشپې سره رچک شلو فبها ونعمت کرچک نشولو انسان د کمزور د شپې وړي وي یستر استمان وی سړی ونه پوت شو یا زنانه نه پوت شو نو خبره دغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي سکوم سړی د مسبخین فرض المنځنه مخکي څلور کو ته نفل وکي دا د سیدا لګدي د شپې تهجد کړی وي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم امت ته د المنځه تلقین ورکړه دا او امت ته المنځه ولا سبق خیره دا چونکی موږ مسلمانان یو او المنځ د اسلام یو لوی رکن ده المنځ هر مسلمان عاقل بالغ او هغه باندې روزانه 5 وخت المنځ فرض ده او دا فرض عین ده فرض عین مطلب دا ده صداقه کوم سړی څخه بالغ ده یا کومه خزه څخه بالغه ده دو المنځ په خپل باندې کوي دې په سر دا المنځ بل چوک نشي کولا دې د فرض عین رشي امیر وی یا فقیر ده مسافر ده که مقیم ده تندرست ده یا بیمار ده تر دوره پوری څه د دښمن په مقابله کې څه کله هم دو جنگ کې ویلوړ ده ازونه کې د جنگ ولا ور لګیدل بیا هم د فرض الموز دي ته نه د موفو دا فرض الموز بده خو مخو کوي او که خزه ده هغه ته دوره پوری درد د تکلیف ولا شروع ده چې د هغه د بچی د کېدلو ټیم ده څنګه یو ډېر سخت مصیبت ولا وخت وي دي ته هم په دی وخت کې د الموز پرېږدولو اجازه نشته جایز نه ده په دی وخت کې هم الموز کوي او چې کوم سړی د المنځه فرضیت نه انکار وکړي چې الموز فرض نه ده نو دا یقینا دا سړی کافر ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم جلیل القدر صحابه کرام هغه د الموز پرېږدونکي کس په بری کې چې دا سړی کافر ده روایتونه معلومیږي نو ادي واجنه د سبعی الموز ده اټول اول ادم علیه السلام کړه ده سکله ادم علیه السلام جنت نه رو بسره شو او د شپې په تیارې نه بعد سبعی شولو نو ادم علیه السلام دا غدوارو کو ته وګړلو نو د دوارو کو ته سکوم دي سبعی ولدي دا اول ادم علیه السلام کړی دي او د مسبخین الموز اټول نه اول د زوال یعنی المرستر کې زوال څه وشول د المرستر کې 12 بجې سره کوم وړي دا حضرت ابراهیم علیه السلام اخته کې کړیا سکره اسماعیل علیه السلام د زبکولو حکم ته ملو شو نو دا د مسبخین ضرورت کو ته فرض دا اټول اول دا ابراهیم علیه السلام کړی دي او د مزدګار المنز اټول اول حضرت یونس علیه السلام هغه وخت کې وکړلو سکله دو د مې خېج نه بالکل صحیح صلیب وروتلو نو د مزدګار ټیم او هغه سره وروته وکړلو دا د مزدګار ول المنز اټول اول هغه حضرت یونس علیه السلام کړی دا او د مخوم ول المنز اټول اول حضرت عیسی علیه السلام کړی به تور شکریا ادا کړی وا او د مسخوتان ول المنز هغه حضرت موسی علیه السلام اټول اول ادا کړی سکله هغه مدین نو ودلو موسی علیه السلام د مسخوتان المنز وکړلو او سبعی المنز دا یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم امت باندې دا 15 المنزونه فرض کړی شوی دي نو صدا المنزونه چو اول کړی هغه متوسو بیان کړلو دا المنز سره انسان ته ډیره لوی مرتبه ملوي ډیره لوی رتبه ملوي
ځکه چې المونځ په باره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله فرمایي څکه چې ته یو سړی په کور کې بغیر د عذر المونځ کوي اذان واوري او د مسجد ته رونه شي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ایمو زړه د غوړي چې یو څو جوانون را جمع کړه او هغه ته وایي چې خو ډېر لرګي را جمع کړي او هغه کورونو ته مو ویل شو چې کومو کورونو کې نوجوانان یا بالغ افراد بغیر د عذر کورونو کې المنځونه کړي یا هغو کورونو ته ور وروچو او کورونو ته وسیځو نو دینه دا معلومیږي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د المنځه او د جامع المنځه څومره لوی اهمیت بیان کړی ده نن افسوس خبره دغه ده چې ایموته سونو جوانان ایموته سونرینا هغه دنیا کوربور هغه کوربور غړي هغه عظمت په ځل کې شته ده او د نوجوانانو په نسبت دي هغه کېلونه کوي هغه فوټبال کرکټ کوي یا تشونه او گیمونه کوي یغه په نسبت دغه شای قیمتي ګڼل شي او کدی المنځه ور ازون ووري اول خي کوي نه او کچوږي کوي هغه چې بس ازون شو ټیم شته د لوړ بشو ورور شیطان اندی دوکي کوي حتی ته جامې نه پوتيږي به وای ځاسه جامه شوی خیر د ورسته به وګو شیطان دوره په کېل کې مبتلا کی او په دوکي کې و چې تخیری الموزونه غزو کی اول خور باندې خفاوي به د سیوريزي هم راشي ته به دي په سره کې سره دا سوچونه وي پیدا او سره الموز غزو دا کنه دا غزو سره پرو هم نسدي نو پنځه وخت الموز پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي سکوم نرینا او کومه زنانه ته پنځه وخت الموز په باندې سره کوي زنانه کورونو کې په باندې سره کوي زنانه د پر د زوري نه څنګه ازنه د پر خو مخو انتظار کوي وخت داخل شو زنانه الموز کول شي او دا زوري هم نه د زنانه به د نرینا او د جامع راتللو پر انتظار کوي چې نرینا جامع سره الموز کې مو بغنه بات کوونه یو د څو وخت داخل شو د کومل منځه هم دا زنانه خپل پردې کې نه خپل اوداس وکي او خپل ځوند د کور کې یو زوی مقرر کی چې دې ځل کې بس الموز کوم هغه به هغه پر مسجد شي بغا ازونه کې الموز کوي او دې لپاره دا زوري نه چې د ازنه انتظار وکي نو دا زوري ده صدا جامع المنزل کې درو انتظار وکي بس یو ورته وخت داخل شو زنانه الموز کول شي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم درنا او کوم زنانه پنځه وخت الموز په باندې سره کوي هغه مثال د سیدا لکه یو سړی د هغه کور مخته نهر بهيږي او به بهيږي او یو سړی په هغه کې پنځه وخت یعنی لومبي نو دې په بدن کې لکه څنګه کچرا او ګندګي نه پاتې کیږي اندازې چې کوم سړی پنځه وخت المنجامي سره کوي دې سړي په عملمي کې ګناونه نه پاتې کیږي بلکې ور ویل کې د سیرت یو صحابي پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره بار وته د خزان ولا موسمو ونی نه پونی دلیدلې پیغمبر صلی الله علیه وسلم واڅونګه ونی ولا په خپل لوس مبارک سره هغه نه پونی نور هم پوس جوړ دلیدل شری پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابي له تاسو کو ته پاتې تاسو ورکړو چې مو ویلې د سی وګړو او د جیویلې د سی وګړو یا چې د مسلمان او د مؤمن مثال د سیدا کچې ته هغه پنځه وخت الموز په باندې سره کوي یغه عمل لمین او هغه نه ګونونه دغه تلېږي لکه دا ونی نه څنګه پونی دالي شولې نو مو ته صدا په کور دا نریناو دا څنګه الموز پنځه وخت جامع سره امام پسې گئی او زنانه خپل ګونو کې المنځونه کوي ګونونه خیموته صدور ډیر دي سحر وخت غیبات چغلخوري مسلمان بیزتی مسلمان پسې غږیدل دا ایموته عمومي تور باندې عادت جوړ شو دا نو ګونونه باندې موته ګونونه کوو په کور دا غل سموته سو الموز په باندې سره کوو نو الموز سره علاوه کې سړي ګونونه ختموي په اټول اعمالو کې بهترین عمل لغه دا کوم سړی الموز په خپل وخت باندې کوي ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا پیغمبر صلی الله علیه وسلم او الله جل شانه فرمایي څه دا الموز کوم دا مسلمانانو باندې په خپل ټیم باندې فرض کړه شو دا نو اوس کې نرینا زنانه کوم بالغ دی هغه لپاره ضروري ده چې په خپل ټیم باندې الموز کوي خو یو کس نه بالغ ده یا بچی ده نه بالغ ده یا په بریکم پیغمبر صلی الله علیه وسلم امت ته تلقین کړیا سکه بچای دی وو کولو شي تاسو خپل بچی ته د المنځه ولا تربیت ورکې سبا بچای الموز کوا هغه ته طریقه خیا جلکې دا کور کې د زنانه خپل زنونو سره دري او کوم ور کده خپل پلور خپل تر خپل مشر کوم د زون سره جماعت تر ولي تربیت طریقه ده او ته خي هغه د خپل د المنځه ولا څوره طریقې دی هغه د خي زون سره دري سکله دی وو کولو شي ویلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي او د دې ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایي چې دی وو کولو بچای شي یا جلکې شي دا غو ته پکور دا چې دا وو کولو ټیم سره دا په کټونو کې بیل کړل شي بس ورکه دا ورکی نه د بیل کړل شي یعنی مثال خپل ورور نه یا ورور د خپل خور نه د کاټ کې بیل کړل شي دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تلقین کړی دا او څنګه انو کولو ته ورسیږي یا لاسو کولو ته ورسیږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم نو جوان ورکا یا کوم جلکې هغه د لاسو کولو شو چې الموز نه کوي به هغه ته تنبیه پوتو باندې کلا ویل هم وی کول پکور دي سکم اس کم دی هغه عادت جوړ شي بده بني پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جامع الموز په یو حالت کې هم نه پرېخه حتی
روایتونو کې راځي چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرض الوفات شولو یعنی چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه حالات کې شولو چې هغه د مارټم بالکل رنږدې شولو بالکل پیغمبر صلی الله علیه وسلم دم وتلو نو صحابه کرامو درولو چې المنځ ټیم دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوه فرمایي چې څنګه المس کوای نشو تاسو ابوبکر صدیق رضی الله عنه حکم وکي څنګه د خلکو ته جامع ویږي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دوه صحابه کرامو په ذریعہ سره یو لوسی په یو صحابي په مړ باندې وچورو بل لوسی بل صحابي په مړ باندې وچورو او د خپل په سې کشکېدلې په کشکوالو جمعه ته درو جامع کې شریک لرلو نو دینه د دې جامع اهمیت معلومیږي نن موږ ته څوګرو چې دې موږ ته سونو جوانونو هغه د جامع المنځ خیال وسدو هغه څوره پرې جامع خیال سدي نو الله تعالی د وکی دسي سموت سره د المنځ اهتمام قدر الله په پیدو کی او زنانو ته الله په کورونو کې د المنځ قدر کولو توفیق نصیب کی نو جوانانو ته د المون جامع سره کولو توفیق نصیب کی په دې کلیپ کې او په دې ویډیو کې موږ تاسو د المنځ په فرایض او اهم حدیثونو باندې وګیدلو ان شاء الله کوشش مو دا غدا آینده ویډیو کې به مو المنځ ولا ټنچا خيو زنانو ته المنځ کې څنګه درېدل پکور دي څه طریقې سره المنځ کول پکور دي څوره فرایض دي هغه ان شاء الله مو ډنچا او په صورت سره به خيو او نارینه‌و د لپاره څنګه درېدل پکور دي مکمل دې منځ ډنچا به خيو الله تعالی دې موږ ته په خبر باندې عمل کول توفیق نصیب کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين